نیکون مشر رحمت الله مومن څه وایي؟ یاره زه خو نن ډېر زیات خوشحاله یم ځکه چې کوم معرکه حق اپریشن و او د انډیا خلاف موږ یو داسې فتح حاصل کړې ده چې انشاءالله دا به دنیا کې چې دنیا بعد دا به انشاءالله یادېږي. او زه هغه خلکو ته میسج ورکوم چې پاکستان زنده‌باد و پاکستان به زنده‌باد وي. تاسو د دې ملک دپاره د دې قوم دپاره یو اواز اوچت کړئ. دا مه کوه چې تاسو نن هم د انډیا دپاره مه دې وایئ، تاسو مخکې هم د انډیا دپاره مه دې ویلي، کله د اسرائیلو په طرف یې د خپل پاک پوځ خلاف، کله د انډیا په طرف باندې. انشاءالله العزیز دا خلکو نه کوم چې زمونږ اندروني دشمنان دي اول به پاک پوځ دوی له شکست ورکوي، موږ ټول عوام پاک پوځ سره ولاړ او انشاءالله بیا موږ دغه بهرني چې کوم موږ دشمنان دي هغې له به شکست ورکوو. زه ټول پاک پوځ میں اپنے پاک پوځ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. میں جنرل سید عاصم منیر، میں میاں محمد شہباز شریف اور ہمارے لیڈر ہمارے قائد میاں محمد نواز شریف کو مبارکباد دیتا ہوں. اب انشاءاللہ پوری قوم پوری پاکستان پوری عوام پاک فوج کے ساتھ کھڑی ہے اور انشاءاللہ کھڑی رہے گی. جنرل سید عاصم منیر، میاں محمد نواز شریف، انجینئر امیر مقام، پاکستان مسلم لیگ نون. آیت الله له تنګینه څه وایي؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. عاصم منیر صاحب چې کومه دی د پاکستان د عوامو شملې اوچتې کړې او انشاءالله داسې شکست یې مودي له ورکړو چې بیا به دغه واپس نه راپورته کېږي انشاءالله. او زمونږ پاکستان انشاءالله عاصم منیر، میاں شهباز شریف، نواز شریف انشاءالله هغه خلک چې کومو دغه کولې د امریکې او هغه خلک راغله او موږ ته کېناستل، زمونږ حکومت ته کېناستل، زمونږ مشرانو ته کېناستل، هغه خلک راغله. نن زمونږ پاکستان چې کومه دی انشاءالله په ترقۍ روان دی او دغه خلک چې کومې سازش کوي انشاءالله دا سازش به ناکام وي. او دا عاصم منیر صاحب چې کومه دی موږ دته هغه دغه پیش کوو چې سلام پیش کوو چې تا کوم جرأت وکړو او کوم دغه دی وکړو د انډیا دغه په باره کې، نو انشاءالله تعالی چې موږ به د پاکستان به په ترقۍ رواني او ای به السلام علیکم. زه به نن د پاکستاني غونډ قوم او خاص کر نوجوانانو ته یو پیغام ورکړم او هغه خلکو ته چې کوم د یهودیانو ایجنټان دي د ملک دننه ناست دي بهر ناست دي، زموږ سینې به ختمې شي. څنګه چې زموږ شیخ صاحب یو څو ورځې مخکې یو بیان کړی د ملک اندروني ایجنټان چې کوم د یهودیانو او د انډیا هغوی او بهرني هغوی هغه خبره اوچته کړه، هغه د ملک سره د مینې خبره کړې وه، د پاکستان د خوشحالۍ او د ترقۍ خبره کړې وه. خو دې ظالمانو هغه خبره دومره اوچته کړه چې شیخ صاحب د هغې د وجې نه شهید شو. انشاءالله زه هغه ټولو ایجنټانو ته هغه ټولو ته وایم چې زموږ سینې به ختمې شي، د شیخ صاحب نه زموږ سینې ښې نه دي، زموږ سینې به غلبیل شي انشاءالله، ستاسو ګولې به ختمې شي. خو زموږ د نوجوانانو چې زموږ د خپل وطن سره کومه مینه ده، دا وطن زموږ مور ده، د دې لپاره زموږ مشرانو، زموږ علما کرامو، زموږ سیاسي مشرانو قربانیانې ورکړي. انشاءالله موږ به د قربانۍ نه وروسته نه یو.